قال اویل فرعون نعم او وانکم یقین تاسو من المقربین خامخا د نږدې کړي شو نه زما د نږدې خلکو نه به کنه بیا قالوا اویل یا موسی اے موسی اما ان تلقي يا هو ورزوت امسا واما ان نكون يا بشمنغا نحن الملقين من ورزون کی دا اصل کې دوی خپل ځان ښکارا کو خپل دبدبه ښکارا کولا موسی علیہ السلام ته ویل تخبل جادو ښکارا کوم خپل جادو ښکارا کو یعنی مونږ ته پروانشته کو ته به کورستو وای موږ قسمه تیاریو دا خپل دبو او رو به ښکارا کو موسی علیہ السلام ته قالو فرمایل موسی علیہ السلام القوا غرزوي نو دوی مفسرین لیکلي دا نخسوا جادوګرو نخسوا جادوګرو او پدریو سو او خانو باندې رسي او امساګان پړي او لخت ځان سره راوړي درې سو او خان ډک راوستو پای باندې بارونه د رسو او د امساګانو هغه په میدان کې ورواړول بیا موسی علیہ السلام ته تخپل کرتب خای کوم غوخیو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو کوي هغه وکای نو فلما القوها رکلت ورزولی دوی رسی رسی امساگانی سحرون جادو کو آیون الناس پسترگو دخل کو باندی واسترهبوهم او يرولی اغویلرا وجاؤ راتلی وقلو بسحر عظیم پا جادو لی باندی لی جادو کو دخل کو پسترگو باندی جادو کو واوحينا الى موسى وحي وكلم موسى عليه الصلاه والسلام تا ان القى عصاك اورز امساخ بلا فاذا هي تلقف نفسنا سپغ تیر کړه ما خاصو يافكون چې دی جوړ کړیو پدرو سو خان چې دی سمره سامان راوړو خامارانو ماران ترخ کړیو چې موسی عليه السلام امسا اورز ولغه اجدها غار سپخ کړو میدان خالی کو فوقع الحق پس کارش حق و بطلا و باطل شما خاصو کانو یعملون چی دوی عمل کولو اصل کې د جادو او د معجزه په مابین کې فرق دا ډیر آسان دی یا د کرامت او د جادو په مابین کې فرق آسان دی جادو سحر کوړي منتر دا ټول عمر هغه خلک کوي چې هغه بیلماز او ناپاک خلک وي یو سړی فاسق ته پاجر دی بیلماز دی او داغه په لاس باندې داسې ناشنا کارونه ښکارا کیږي نو پوه شي چې دا کوډګر دی سحر دی جادو دی او یو پاک سړی دی په معاشره کې منځګزار سړی دی نیک عمل سړی دی داغه د لاس داسې خرق عادت یو ناشنا غونډه کار ښکارا شو دا به دغه کرامت بیا دا کرامت دی نو معجزه چې دا د پیغمبر د لاس ښکارا کېدله او جادو داسې د ناکار خلکو د لاس ښکارا کېدلو فغلبوا بس کمزوري کړو شو هنالک دوی په دغه ځای کې وانقلبوا وګرځېدل دوی صاغرین ذلیلا والقي السحرة وګرځول شو جادوګر ساجدين سجده کوونکي قالوا ولدي آمنا ایمان راوړ مونږه برب العالمین پر رب مخلوقاتو رب موسی چې رب موسی علیه السلام دی او هارون او د هارون دی قال فرعون اول فرعون آمنتم به آیا ایمان مراوړ دی په دې خبره باندې قبل ان قال فرعون اول فرعون آمنتم ایمان مراوړ تاسو به په د باندې قبل ان اذن لكم مخکې د اجازه زمانه تاسو ته ها ولې ګور ظالم خپل د وختاره کو تاسو په د باندې ایمان وروړو مګر په اجازه نه کړي مقصد دا و چې کو زمانه خو تاسو کړي خیر ما به اجازه درکړې و دا د خپل بادشاہي خو دلا په دغه ایمان وروړو مخکې زما د اجازه نه ان هذا لمکر یقینا دا خو یو تدبیر دی مکرتموه چې جوړ کړی تاسو دی لرا فی المدینه په ښار کې خا دا خو تاسو یو ملګری ما دوک کوي ځان خدا چل جوړ کړی وو لتخرجوا دې لپاره چې باسي منها د دینه اهلها اوسیدون کې د دې ښار فسوف تعلمون فزرد چې په وبشي لو قطعنا خامخا قد پکما ایدیکم لا سنستاسو وارجلکم خفیستاسو من خلاف عدل بدل ثم لأصلبنکم بیا بخامخا پسولیکم تاسو اجمعین طول نو د فرعون سزاگان او ظالمانه رویا اخو مشهور وا د فرعون سزاگانی مشهور په هغه زمانه کې او دې ته تاسو دا وکړم تاسو اوس ګورئ چې تاسو سره چل کومه خپل اسونه درنه کومه په سولې خو خېجوما خواهی تسویلو قالوا اویل او انا الى ربنا من یقین خپل رب طرف ته منقلبون ورګرځیدون کیو مفتی شفیع سے معارف القرآن کې لیکي وای د موسی علی السلام د معجزې چې دي کنه امسا او ید بیزا یقینا دا غټي معجزې وي خود جادوګرو داسې پاخه جوړیدل دام دغه معجزو نه کم نه دي چې 15 منټه مخکې جادوګر دي کافر دي او بیا 15 منټه بعد مسلمانان دي نو څنګه مسلمانان دي دا د معجزې نه حکم نه ده کنه
او ورته وجنم خو دی اس پروا نشته مخبل رب روان یو دا د لږ ټایم خبره ده وما تنقم منا او بد نغني تزمنا الا ان آمنا مگر دا خبره چې مون ایمان راوړې به آیات ربنا پایتون رب زمون باندې لما جاءتنا هر کله چراغ لمونتا ربنا اے رب زمونگا افرع علینا راتوی کی پمونگ باندې صبرا صبر وتوفنا او وفات کی مونگا مسلمین مسلمانان وقال الملؤون او الغتان من قوم فرعون دا قوم دا فرعون اتذر موسى آیا فریدیت موسى وقوم داغو گورا د فرعون په زړه کې الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام یې را اچولې و بس د په الله اچولې و جادوګر خو وجنل او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته څه شو ویلې نو قوم ورته ته دی پریدي هغه خو دی وجل خو دی پریدي اتذر موسی آیا پریدیت موسی وقوم د لیف سدو فی هذه پارچ فساد تی فی الارض پسمکه کې ويذرك والهتك فرید عبادت ستا او د معبودان ستا قال والخغسن قتل زرد قتل بكرو ابناءهم زامن دوی ونستحي او حیا بواخلو نساءهم بخزد دوی یا ژوندۍ بپریدو خزد دوی وإنا فوقهم يكن من دپاس دوی قاهرون زور وریو قالوا فرمایل موسی علیہ السلام لقوم فلتا استعینوا امداد غواړی بالله بالله تبارک وتعالى سرا واصبروا او صبر کوي صبر کوي ان الارض کنزمک د الله تبارک وتعالى چې دا یو رسوا په میراث کې ورکوي منخه چاته یشاء چې خوشي من عباده د بندگان خپلنا والعاقبه او انجام چې للمتقین د فارد متقیان دي قالوا اول دی بنی اسرائیل اذینا تکلیف را کړی شی مونږ من قبل مخک دراتلوستانا من قبل ان تاتينا مخک دراتلوستانا مونږ ومن بعد ما جئتنا ورست دراتلوستانا مونږ اصل کې دا قتل د اولاد چې دا د وزل شوی وو یو ځکه چې موسی علیه السلام نو پیدا شوی کنه اوله سپاره کې تاسو ویلو نو فرعون حکم جاری کړ د بنی اسرائیل الکان وزنه اسنه چې موسی پکې پیدا شي دا دویم ځل قتل د اولاد دی دا کله دا چې کله موسی علیه السلام او د جادوګر مناظره او شو لا جادوګر ناکام شو نو فرعون بیا حکم جاری کړ د بنی اسرائیل الکان وجنه او جنه کوي پرې دی بیا حکم جاری کو دا په ځین ځل هغه قبلا هغه د آدم علی السلام د موسی علی السلام د پیدایش نه مخکې و او دا د موسی علی السلام د پیغمبرۍ نه وروسته دا واقعا نو دوه ځله قتل د اولاد حکم د کړی فرعون نو بنی اسرائیل ورته چې تنه پیدا شي موږ ته دا تکلیفونه را رسول شو چې زموږ بچي قتلېدل اوس تراغ نه بیا د تکلیفونه دي بیا زموږ بچي به اوس قتلېږي قال انو فرمایل موسی علیہ السلام عسانیز دی دا ربکم چې رب تاسو ایهلک هلاک بکی عدوکم دشمن تاسو ويستخلفكم او اباد بکی رست تاسو فی الارض پسمک کی فینظران فسګوري کیف تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو ولقد اخذنا يقينا ان والمنغا آل فرعونيان بالسنين فكلوا دقهتنو وكالت الله تبارك وتعالى قد ساري راوستا ونقص من الثمرات او پکموالی دمیو باندې نو دا قات سالی د فصلونو هم او د میوه هم وا خو په کلو کې قات سالی د فصل او په خارونو کې قات سالی د میوه وا لکه خارونو کې عام طور پر فصلونو خو باغونه ډیری نو فصلونو قات سالی مراله او د باغونو قات سالی مراله تر وو کال پورې لعلهم دې د پاره چې دوی یذکرون نصیحت قبول کی فاذا جاءتهم الحسنه فسر کله چرا بغلدوی ته خوشالي قالوا ويل بدو لنا هذه داخذ من حق وان تصبهم كجرو برسد دوی تسيئه تکلیف يطيرون بطالبين ولا بموسى فموسى عليه الصلاه والسلام باندې ومن او فهي چاباني معه تد سرو نو خیر از پیرانی نه به هم د حقدار ونو او کو بده ورځ پیرانی موسی علیہ السلام ته ویل دا ستا او ستا مرګ دراسه په باندې دا سپیره توپ دی په دې باندې به بدپاری نه ولا یطیرو بدفاعل بینه ولا طائر نو طائر مرغی ته ویل شي څه ته ویل شي مرغی ته طائر خدته مراد بدفاعلی ده او دا عرب عادت داو چې غیبم په مرغو باندې نه فعل بدفاعلی نه ولا چې سفر له روان شو کنه د خي طرف نه مرغی پاسه دیوال وتله نو د ویل کې سفر می د خیر ده ها او کو چرته روان بشو د ګس طرف نه بچته مرغی والو ته نو واپس پښو دا سفر می د خیر نه ده ښا سفر می ده خیر نه ده زمون خلک هم ذکر کوي ورته کم سپیره په مخراوته مو خو ټول ورځ په تکلیف کې تیر شو لکنه نو دا نیک مالې په پالي دا سنيش ترخه وی چرته سره سپیره په مخراوته ما یا چې مخله سپیره شي دوی مړه مخله وړم به سپیره راغی
دا بطاله باغون نولی الا خبردار انما طائرهم یقینا سپیرتوب د دوی چې عند الله فنز د الله تبارک وتعالى باندې ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا يعلمون نفویږي وقالوا والبدو مهما تاتينا د هر کله چې تراغله مونږ ته به پدې سره مهما تاتينا هر کله چې راوړي ته مونږ ته به پدې سره من آیت سنخه لتسحرنا بها چې ته جادو کې مونږ باندې بیا پاغي سره فما نحن لك ان فسني مونږ پتا باندې بمؤمنين ایمان راوړونکي فارسلنا نفسر ولګمږ عليهم الطوفان پدې باندې طوفان د شو نو طوفان د سخ بارانو اتش واروزه مسلسل تیاروا او بارانو اتش وارو شپه ورس مسلسل په باندې باران او باران کې سوا تیاروا دومره او به چې د دوی کورونو ته نه وته کوټه ډکه شوې زي پاتې نشو د پناه باندې د پناه زي پاتې نشو نو فارسلنا فسروا لګمږ عليهم الطوفان په دې باندې طوفان یا موسی عليه السلام ته درخواست وکړه چې الله ته وایي چې زمونږ د باران بند کې د عذاب زمونږ نه لري کی نو موسی علیہ السلام دعا وکړه او طریقه دا و چې طوفان او د ابو نو چې د قبطی او د بنی اسرائیل کور به یو ځای وو نو او به د قبطی د فرعونی کور ته نه وتی خو د بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د قوم کور ته نه تللی د دوه به یو ځای پټیو نو د فرعونانو چې کوم پټیو پای په د ابو ډندونه ولاړو د بنی اسرائیل پټو ته بنتلی نو د موسی علیہ السلام ته درخواست وکړه الله ته د عذاب زمونږ نه منع کړي موسی علیہ السلام د الله په دربار کې دعا وکړه باران نه نشو چې باران نه نشو نو د دوی پټي به ورسره شنه او خطر او دوی د دې مړه د خدای الله نعمت په موږ سینه پویدو موږ اسنه پویدو په موږ باندې الله نعمت نبی موسی علیہ السلام ته ویل دا ستاسو وجنه نه دا په باندې الله نعمت کوي باران ور بند کو نو فارس الله فسر ولګمږ عليهم الطوفان په دوی باندې طوفان والجراد او ملخان دا په دوی باندې په هر میاش کې الله تبارک وتعالى ورځ دا عذاب راوستو ورځ په الله تبارک وتعالى دا عذاب راوستو یو عذاب نورستو بل عذاب والجنبیا بدري ابتي دی په آرام سره چې درې په آرام سره اوته نو دی بیا غنا پرمانه شروع کړي الله تبارک وتعالى بل عذاب راوستو والجراد ملخان بس نور زداس ملخان او حتی ورده په دوی کورونو پټو تا برګو ته ورسېدلو والقمل اسپغي والزفاد او سنزخان هر شي کې بس سنزخ وو والدما ویني آیات مفسرات دا نخي بیلی فاستكبروا فاستووا وكانوا دي قوم مجرمين قوم جرم كون کې ولما وقع عليهم الرجز هرکل چراغ په دی باندې عذاب قالوا نويل بدي يا موسى دعو لنا اي موسى دعا غواړه زمونږ د پاره ربک درفلنا بما عهد فصل دا چې له ذکر به عندك تاسرا لئن كشفت كچرلي په دعا سره عنا زمونږ الرجز د عذاب لنؤمنن لك ان خامخامن به ایمان راوړو پتا باندې ولنرسلن خامخا پر بدو ما کتا سره بني اسرائيل ځکه بني اسرائيل دوی غلامان جوړ کړو فلما كشفنا نفسر کرل چلو بكم عنهم الرجز بدين عذاب الى اجل طويل پوری هم چدی بو بالغو رسیدن کاغیتا اذا هم الناس پدی بدغ وقت ينقص ما تولي وادي فانتقمنا پس بدلا بواغستمون منهم بدینا فاغرقنا پس غرق لمون دی فی الیم په دریاب کې بانهم پس د دې چې دوی کذبوا چې دروغجنتیا کوله بیااتنا دایتنا زمونږه وکانو دی عن هذا غافلين خبرا واورثنا القوم الذين فميراث کې موږ قوم هاي کسانو تا کانو چې استوافونا چې کمزوري کړي شو مشارق الارض مشرقونو دزمکه او مغاربها او مغربونو دزمکه کې التي خغا بارکنا چې برکته چول دې موږ په پاغي کې وتمت نوارثان کړمږه داغي یعنی د هغه زمکه موږ وارثان کو چې پای کې موږ برکته چول دې داغه نه مراد زمکه د شام ده شام زمکه هوتا وکړه واورثنا القوم الذين وارثان قوم د قوم وارثان او په میراث کې مور کړه قوم خغتا الذين خيتا كانوا چې استوافونه چې کمزور کړي شو مشارق الارض مشرقون دزمکه او مغاربها په مغربونو دزمکه کې التي خغا بارکنا چې برکته چول مونږه فی افاغه کې وتمت او فرش کلمت ربک وعده درفستا الحسنى خستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا پسب دا چې دوی صبر کړو ودمرنا هلاك مونږه ما خسو کان یسنعو چې جوړول فرعون وقوم داغو وما او خسو کانوا یعرشون چې دوی وما او خباغنا کانوا چې دوی یعرشون چې په چتونی غړولې
وجاوزنا ببني اسرائيل او پوری وصل من بني اسرائيل البحر په دریاب فاتون فصدورالو على قوم فيقوم باندې يعكفون چرا جخشيو على اسنام پبوتان لهم ددي کله چې فرعونان په دریاب کې هلاک شو او موسی عليه السلام او دغه قوم ته الله نجات ورکړو دوی بس د غم نه خو به غم شو فرعونانو نه خو چې راتلو څه کسان اولیدل چې هغه ته بوتان پراته او دغه عبادت کوي نو دی موسی علیہ السلام ته وویل یاره موږ نن داسې یو مخصوص رب پکار دی چې په سترګو لیدی شي موږ بندګي کوو او خپل رب نه نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایله تاسو ډېر جاهلان یې انکم قوم تجهلون تاسو قوم څه یې الله د څومره عذابونو نه خلاص کړی او چې نجات درکو خوشحالي ورځ در باندې راوستله تاسو خبره وکړه فاتوا فديرالو على قوم فيقوم باندې يعكفون چرا جخشو على اصنام پبوتان باندې لهم چې ددیو قالوا ول يا موسى جعل لنا اي موسى وګرځه زمون د پاره الها اله كما لهم اله لك سرنګ چې دوی د پاره اله دي قال هو فرمایل موسی عليه السلام انكم قوم تجهلون یقینا تاسو قوم جاهلان یې ان هؤلاء یقینا داخلك متبر برباد دي ما خاصهم چې دوی په پاره کې دي وباطل باطل دي ما خاصو كانوا يعملون چې دوی عمل کوي قالوا فرمایل موسی علیہ السلام غیر الله آیا بغیر د الله تبارک وتعالى نه ابغي الکم تاسو لرا الها بل اله وهو فضلكم او حال دار چې غورواله درکړه تاسو ته علی العالمین په خلق د زمانه باندې واذ انجیناکم هر کله خلاصې درکوم تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو العذاب ناکار عذابنا یقتلون وجل به ابناءکم زامن تاسو ويستحيون جوند به پر خودی نساءکم جن کیستاسو وفي ذلكم او پدې کې بلاء ازمیخ من ربکم د طرف تاسو نه عظیم لوی وواعدنا وعده وکړمږه موسی د موسی علیه السلام سره 30 ليله د دیر شپو چې راشه انت بدر د تورات میلو شو کوه تور ته دیر شپو راشه واتممناها او پورا کړم اغه لرا ب10 پلس نور باندې فتم میقات ربي نفس پورا شو وخت مقرر د رب داغو 40 ليله فصل وخت شپو باندې اصل کې موسی علیہ السلام ته کله الله تبارک وتعالى تورات ورکو نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایل تکو هتور تراشه او انت کې روزه 19 دیر شورزي موسی علیہ السلام مسلسل دیر شورزي روزه دارو او دا طاقت الله تبارک وتعالى په پیغمبرانو کې خو چې هغه ارسمره وګد روزه نیويش موږ دا سنو شو کوله پیغمبر له الله دا طاقت ورکړي چې هر څومره وګد روزه نیولې شي نو موسی علیہ السلام دیر شورزي مسلسل روزه وا نو په دیرشم ورځ باندې موسی علیہ السلام میسواک وکړو ځان تیار کو چې د الله ملاقات لور شي چې تورات ورته ورکی چې کله موسی علیہ السلام میسواک وکړو ځان تیار کو د الله ملاقات لور الله تبارک وتعالى ورته فرمایل موسی تا خو د خلی هغه بدبوی لري کړه چې د روزي د وجه نه بوا او ما ته خو د بدبوی د مشکو د انبرو نه ډیره زیاته خو خلا نو ما خو غوښتل چې ستاسو د خلی نه دغه د روزي د بدبوی زیو زما ملاقات لراشي ځکه لکه حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمای د روزدار د خلی د بدبوی چې د الله ته د مشکو د انبرو ډیره بهتر د خوخه ده ورته او ته ډیره زیاته خوخه ده او بیا علماء لیکلي دا د عشق د باب نه دي دا د باب د عشق نه دي دا د باب د عشق نه دي ځکه چې په عاشق باندې د معشوق د خلی بدبوی او د خلی غ بدبوی هم د ډیرو عطر نه خوږه لګي د ډیرو خوشبوونه په خوږه لګي او دا د باب د عشق نه دی نو دا روزدار چې دی دا د الله معشوق دی او الله تبارک وتعالى عاشق دی نو الله تبارک وتعالى ته د روزدار د خلی د بدبوی چې دا د مشکو د انبرو نه ډیره خوښه ده نو موسی ستاسو د خلی چې کوم بدبوی به د روزي د وجه نه خو تا ختم کړه لاړ شله سره نوري روزي ونیسه چې بیا د خلی کې بدبوی پیدا شوه بیا زما خواله راشي نو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته ویلو چې زما د الله دیدار له د الله ملاقات لزما سو رسول زما دیر شوله او الته بیا تیر سوکړي صالح کړي دلته بنی اسرائیل کې یو بدبخت او دغه سامرین مو د موسی علیہ السلام پر پس الته تل دغه خپل رب رکشه دی او د سرو زرونه یو څخه جوړ کو او د جبرئیل علیہ السلام د خپو د از د خپو خوره چې کومه هغه د ځان سره راغستی و هغه د لیدل جبرئیل علیہ السلام چې کله فرعونیان هلاکول کنه هغه په اسر راغلی هغه استه چې کوم زخپه کې خدا غزه بشین کېدو د ویره په دې خوره کې کمال شته د سپیرا غلی دی له
دا خاور راواغسته د غسخیته ورتا وغړه پای کې الله تبارک وتعالى یو قسم حرکت راوستو اوازونه شروع کړو دوی موسی علیہ السلام پر رب پسې الته تل دی نعوذ بالله دا رب رکشه رب خدا دی دا دی هغه پسې ځکه ګرځو ګور دیر شو چې پوره شو واپس رانغی نو بني اسرائیل د غسخیته عبادت اخته کړو نو موسی علیہ السلام چې کله تکنا نو هارون علیہ السلام د ځان خلیفہ جوړ کړو زه خو زما خود کوم اصلاح بتکای وقال موسى فرمى موسى عليه السلام لاخيه روح فلتا هارون عليه السلام تا اخلفني خليفه زما في قومي فقوم زما کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع او تابعداري مکوا سبيل المفسدين فلار د فساد کوونکو ولما جاء هر کله چراغ موسی عليه السلام لميقاتنا دغنيټي مقرر زمنا وكلمه رب وخبر وکړه د سر رب ددو قال ان اول د رب اي رب زما ارني اخماتا انظر الیک چې زه وګورم تا ته بل چې ته یو انسان سره خبرې کوي کنه او لیدل دي نه نو په ځل کې بردا خواهش پیدا شي چې د انسان معمولی دی کنه نو موسی علیہ السلام د الله خبرې اوریدل په ځل کې خواهش راغی چې د الله معمولی دی وی الله تما تزان اوخه کنه الله تبارک وتعالى ورته فرمایي لن تراني هیڅ چرته ما نشیدلې ولی ما درته وی الله تبارک وتعالى لا متناهي ذات ته او زمون د سترګې متناهي دي د دې باندې پناه راځي نو متناهي شی د احاطه د الله متناهي نشي کولای نو دا د دنیا سترګې په دې سره ته الله نشي دی ها په جنت کې به دا سترګې نه هغه نور سترګې په سره به د الله دیدار کیږي اتما نشي ویلې خو دې غر ته ګوره دې غر ته زخ خپل هغه رڼا ورخکاره کوم خپل جلک ورخکاره کوم کو دا غر ټینګ شو نو ته ما ویني ته بیا ما ویني نو قال وخا ولكن انظر لكن غورا الى الجبل غرتا فان استقر پس کو زید ټینګ شو مکانو پس خپل باندې فسوف تراني پزر د چته بویني مالرا فلما تجلى پسر کله چې ښکار کړه الله تبارک وتعالى فلما تجلى پسر کله چې نور ښکار کړه الله تبارک رب دلیل جبل غرتا الله تبارک وتعالى خپل نور دی غر ته ورخکاره کو جعله نو وی ګرځو اغه لرا دکن ټوټي وخر موسی اور پروت موسی علیہ السلام سائقا بیوشا چې کله موسی علیہ السلام غر ته کاته غر ته الله خپل تجلا ورخکاره کړ غر شو ټوټي شو موسی علیہ السلام بیوشي را لازمه کته پروت فلما افاق هر کلا چې په خوش کې شو قال فرمای موسی علیہ السلام سبحانك پاک د تعالی راتبت توبه باسم الیک تا وانا اول المؤمنین اول د مؤمنانو ما قالوا فرمای موسی فرمای الله تبارک وتعالى یا موسی اے موسی انی استفیتک یقینا ورکل ما تعالی علی الناس په خلق باندې برسالات په پیغامونو خپل او بکلام او په خبر خپل فخذ فسن سما کتاب اتیتک جدر کړه ما تا وکم من الشاکرین وشد شکر کون كنا وكتبنا له او لكل مندل في الالواح فتختوت من كل شيء هر يوشي موعظه نسيت وتفصيلا او تفصيل لكل شيء بهر يوشي فخذها پس ان سبيل بقوه فطاقت سرا وامر حكم كوا قومك قوم فلتا ياخذ عمل کوي باحسنها فخست خبر د دی باندې ساوريكم زرد چوب خنتا ستا دار الفاسقين کور د فاسقانو سأصرفو زرد جوابلو عن آيات زرد جوابلو دفوی دا آیاتون خفلنا الذين خاکسان يتکبرون چه تکبر کئی فی الارض پزمک کی بغیر الحق پنا حق باندی و ای یرو کچروین دوی کل آیت ہر قسم معجزہ لا یؤمنو بها ایمان نروڑی پاغی باندی وَإِن يَرَوْا كُچْرِوِينُ دِي سَبِيلَ الرُّشْدِ لَارْ دَ هِدَايَتْ لَا يَتَّخِذُونَ مِن سَغِيرَ سَبِيلًا لَارَا وَإِن يَرَوْا كُچْرِوِينُ دِي سَبِيلَ الْغَيِّ لَارَ دَ گمراهی يَتَّخِذُونَ مِن سَغِيرَ سَبِيلًا لَارَا ذَلِكَ دا پدی وجہ بأنهم چکنن دوی کذبوا دروغجنتیا کړی دا بآیاتنا پایتونو زمون باندې وکانو دوی عنها داغینا غافلین غفلت کوونکی والذین خاکسان کذبوا چې دروغجن غنی بآیاتنا آیتونو زمون گا ولقاء الآخرة او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد شوی دی عملونه د دوی هل یجزونا بدلا نشي ورکې دوی ته الا ما مگر دای سو کان یعملون چې دوی عمل کوي واتخذ قوم موسی او جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام من بعد پس د موسی علیه السلام نامین حلیم د کالو د دوینا
هغه جلنس جسدن جسوا له اخوار او اغلر اوازو علم یو ایادو نویني انه چکنن دا لا یکلمهم خبر نشي کولای د دوی سره ولا يهديهم نشي خودل دوی ته سبيلا سملارا هغه سامری غسخه جوړ کړو کرا اتخذون ان دوی اغلر په خدای باندې وکانو ظالمین او دوی ظلم کوونکي ولما سقط هر کله چې ورزول شو په ايديهم مخد دویتا وراو انهم اول د چکنن دوی قد زلوا په تحقیق سره گمراه شوی دي قالوا نو ول دوی لئن لم يرحمنا ربنا کوچر تر رحم نه کړي په باندې رب زمونږه او يغفر لنا او بخنه نه کړي مونږ ته لنكونن خامخو بمونږه من الخاسرين د تاوانیانو نه ولما رجع موسی هر کله چې واپس شو موسی عليه السلام الى قوم قوفل اداس خيسته واقعانو او بیاناتو او درس القرآن اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعاګانې او بیانات ملاويږي او درس القرآن او د غنټې دا نشان د سر کلیک کې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ والسلام ډیر مننه